نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعده مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. دا سورة مائدہ شپږم رکوع دا او پدې کې آیات نمبر چې کوم دی هغه 140 داغي ترجمه او تفسیر بنن ان شاء الله بیانو. الله پاک دې ماته د صحیح بیان او بیا د عمل توفیق راکړي او تاسو ته هم. یا ایها الرسول، الله سبحانه وتعالی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب فرمای لا يحزنك تا دې غمجن نکی الذين يسارعون دعاغ خلقو اغا دورا دو سایو کوشش چکم کئی دی فی الکفر پا کفر کی، یعنی دا خبری تا غمجن نکی چی دا خلق دا پا کفر کی سایو کوشش کئی او تا دی تا گوری نو تا خپکیگی چی دا دی دومرا ولی زور زیاتی کئی او پا کفر کی زور لگئی رستر وضع پائی کی زیاتی گی. من الذین دا کسانونا قالو چوائی دا آمنا مونگ ایمان روڑے دے مونگ ایمان روڑو بی افواہهم محض پخلوخ پلو باندے پخلا باندے خدا وی چی مونگ ایمان روڑو ولم تؤمن قلوبهم لیکن ایمان نه دی راوړی زړونو زدوي، یعنی د دې زړونه چې کوم دي نو هغه په ایمان باندې مشرف شوي نه دي. ومن الذین هادوا او د هغې کسانو نه چې کوم هادیان دي یهودیان یهودیانو ته ویلی شي او سماعون دوی خو غوږونه لګولي وي للکذب د دروغو د پاره چې واوري خبره او یک سره خپل دروغ ملاو کی او هغه بیا خلکو ته نشر کوي او بیا بل خبره پکې کې سماعون اوري د دې د پاره لقوم آخرین چې بیا نور خلکو ته یعنی لاړ شي او هغه ته خبره بیان کی لم یاتوکا چې هغه تا سره نه دی راغلی یحرفون الکلمه او تحریف کوي دی په کلماتو کې یعنی بدلواله راولي من بعد مواضعه دا هغه کلام الله چې کوم الله سبحانه وتعالی په تورات کې نازل کړي د خپل ځای نه وشتي بل ځای کې فټ کوي او د بل ځای نه وشتي بل ځای کې فټ کوي، یعنی بدلی دا الله احکامات د دې نه مراد دا دی یقولون وایدا ان اوتیتم هذا
کچری تاسو ته حکم ملاو شو د داسې خبرې فخذوه یعنی زمونږه د منلو خبره وي زمونږه د فائدې خبره وي نو دا خو بس بیا تاسو ونیسئ دا خبره کلکه او بیا ووایي چې او دا ټیک خبره نه دا په تورات کې شته لہذا هغه ومنئ وان لم تؤتوه فاحذروه او که چېرې یو داسې حکم درکړي چې هغه ستاسو د فائدې خلاف وي خو د تورات مطابق خو به وي ځکه چې د خدای پیغمبر دی نو فاحذروا نو د هغې نه بیا ځان وساتئ ومن یرد الله او څوک دی چې اراده لري الله پاک فتنته هغه سره د فتنې فلن تملک له من الله شیئا نو هیڅوک مدد نشي کولی د الله په مقابله کې د هغه ذره برابر یعنی الله پاک چې څوک ګمراه کوي نو هغه ته څوک هدایت نشي کولی دا مقصد اولئک الذین داغ خلق لم یرد الله ان یطهر قلوبهم چې الله پاک نه دی غوښتي یعنی نه دا غوښتي الله پاک چې پاک کی زړونه رضویلا لهم فی الدنیا خزي او ردی د پاره په دنیا کې ذلت ته ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او د دې د پاره په آخرت کې ډیر لوی عذاب دی د دې په معنا او مقصد باندې موږ هغه وخت پوره نشو پیږي په معنا باندې خدای موږ معنا وي خو په دې باندې عام سره نه پیږي چې دا څه خبره کیږي لګیا ده شپږم رکوع شروع کی 5 ببره لیکي 5 نه پس کله دي او سلوختم نمبر آیات ته یو سلوختم شروع شو نو الله سبحانه وتعالى په دې کې فرمایل دا خبره د چا کیږي اوس دا خبره د يهوديانو کیږي او د منافقانو کیږي يهوديانو دا سکارو چې دوی په تورات کې تحریف کولو څنګه چې الله پاک ذکر کوي فرمایي وې دی د خپل ځای نه یو کلام چت کې په بل ځای کې فټ کی د بل ځای نه بل ځای کې فټ کی لکه د خپل خوخه مطابق حکمونه خلقو له ورکړي نو په هغه کې دوه قبیله دغه تکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره کې قوشا کې اوسېدي بنو قریظه او بنو نذیر او دا دواړه په خپلو کې سره دشمنانو يهوديانو په خپلو کې یو بل سره نه لګېدا نو دا بني نذیر چې کوم دي نو دا ډېر زیات قوت او طاقت والو د دوی جتا ډېره مضبوطه او قوم قبیله هم ډېره وه پخوا خو به د موټو زور افرادي قوت چې بلچا زیات و بس د هغوی به زوره وو دا بني قریظه چې کوم دي نو دا ډېر لږ و او د دوی قوت طاقت په یې باندې کمزوره و په یو جنګ کې دی چې کله هار ومنلو او کله ډیر زیات وال ټکول پکې وشو او بس د یې زیر که لکه کنه نو په دی باندې هغوی په زور یو څو شرطونه ومنل او هغه شرطونه داو بني نذیر والا دی بني قریظه والا ته ووایي که چې ستاسو سړي زمونږ سړی قتل کو نو موږ به ستاسو نه 2 کسان د هغه په بدل کې قتل کوو او که زمونږ ښځه چا قتل که ستاسو سړي نو موږ به پکې درنه سړی قتل کوو او که زمونږ غلام قتل شو نو ستاسو به سړی قتل کوو او که چې تاسو زمونږ سړی ولګېدو ستاسو نه څوک سړی ووجلو نو هغه به واته وسکه کجورې به بس ورکو مونږ هغې په بدل کې نور تاسو نه خو به حاضر کوو نه سړی به قصاص منو لکه زور خپل چلولو پوره زور چلولو نو هغه هم بې بسه ولې چې زور قوت خو یې ونه چې به د دوی خبره نه وه منلې نو بیا به جنګ شوی نو بس بیا به د دوی نور هم مړي کېده او کیسه نو بس دوی د مصلحت دپاره ووایي چې زه یاره بس خره خو ګزاره به کوو بس که دوی په مونږ باندې زور زبردستي وکوي نو بس ورته به غږ نه کوو سپېړه هم رانه وباسي غږ به ورته نه کوو دغه شانې په هر څیز کې دی دوږ ده
خپل قوت او طاقت وخولو. دا کار روانو دی خو په ځل کې خو د یو قوم هغه بې انصافي خو پرتی کړه چې دا څنګه پکې هلکان را پاڅېده دغه شو ورو ورو پیدا کېده او دغه کېده ځوانان نور اوچت شو او دی به خپلو مشرانو ته وایي چې دا تاسو څنګه منلي دي دا خبرې نو یې ورته چې تاسو یې زور که لرلی شئ نو ټیک شوه نو کمزوري یو بس د دې د وجې نه منو. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې منورې ته لاړو او دی به بیا راتله او بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام به اورېدو فیصلې به اورېدي او دا ټولې خبرې به یې لیدې کتې به. نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې چاته الله پاک هدایت نصیب کړی او د هغوی په زړه کې د هدایت یو نور او هغوی سره هغوی هدایت د پاره راغلي چې موږ ته هدایت ملو شي چې زموږ په کتابونو کې د بني اسماعیل کوم پیغمبر ذکر دی که چېرې دا هغوی نو موږ په ایمان راوړو. هغوی په زړه کې دا خبره راوړې وه او چې کله راغه او د هغه سچایۍ ته یې وکته د هغه هجرت ته یې وکته دا ټولې خبرې د دوی په تورات کې وي او دوی ته ښه معلومې وي د دوی علماو ته هغه معالم او هغه په خپله کتابونه ویلي هغه چې ولیده بس هغه خو په بیچو چرا ایمان راوړو. داسې یو نور څو علما داسې وو چې هغوی حق پرست علما وو هغه ایمان راوړو او د نورو سلا وکړه یاره که چېرې مونږ په دوی باندې ایمان راوړو بس زموږ هغه خو به لاړه شي مونږ نه د یهودیانو مونږ مشران یو ټول خلک مونږ له راځي جرګې فیصلې او ټول هر څه زمونږ په لاس کې دي سپین او کرسی به لاړه شي. څنګه چلته ابوجهل وي چې یاره که نه مونږ سره برابر شو اوس که دی ومنو نو زمونږ خو به بس بیا لکه داسې شي چې بس زمونږ د دوی د لاندې شو که نه د دوی نه ښکته شو ښه راته پته ده چې دا پیغمبر دی. ابوجهل هم دا وي ټولو خلکو ته نو دلته کې دنیا پرستی ده که نه او حسد دی او د هغې نه بیا حسد پیدا شي بغض پیدا شي تکبر پیدا شي تکبر چې انسان کې پیدا شي هغه بیا هېڅ هم نه مني که نه. نو دلته کې چې کله دی بیا تله راتله نو دا بني قریظه واله چې کوم دي نو دی کې او دی کې څه چا دغه وشو په دی کې یو کس چې کوم دی نو غلا وکړه او بله واقعه پکې وشوه د زنا واقعه پکې وشوه او هغه ښځه او سړی چې کوم دی نو هغه واده کړي نو د دوی په کتاب کې الله سبحانه وتعالی دا لیکلي دي چې دا به سنګسارېږي چې زنا یې وکړه او واده کړي وي نو دوی به چې کوم دی نو سنګسارېږي. هغوی دا دغه وکړو چې یاره داسې کار دی چې دی پیغمبر له به لاړ شو او که ده زمونږ څه فیصله وکړه او بني قریظه واله د دې دپاره وکړه چې اوس خو به مونږ ته دوی ډبل سزاګانې را کوي نو د دوی نه اوس مونږ سر اوچتولی شو ځکه چې مونږ به پکې په منځ کې محمد صلی الله علیه وسلم راولو نو ایمان یې نو راوړی لیکن د خپلې کمزورۍ د ختمولو دپاره هغوی د انصاف هغه هغې چې لیدو نو هغې په دغه کې چې کوم تلاش کې دی راغله نو دوی چې کله دا ټولې خبرې واورېدې نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ښځې او سړي هغوی چې کله دغه وکړو چې هلکه زموږ په کتاب کې خدا دي نو هغې کې یو کمزورې طبقه وه یو تکړه طبقه وه بس هغې کې بیا کمزورو باندې خو هغوی دغه شروع کړو نو هغه کسان چې کوم دي مالدارو په هغې باندې سزا نه خطا هغه علما پرې ونه خېجوړه هلکه دا څنګه چل دی په غریبانانو باندې خو تاسو سنګسار خېجوئ او چې اوس امیران دي نو په دوی باندې هېڅ هم نه خېجوئ. هغوی ورته وایي مونږ دا مسله نه منو او مونږ محمد صلی الله علیه وسلم له وړو نو بیا په خپلو کې دا مشوره وکړه چې هلکه ګوره که چېرې هغه ستاسو د خوښې مطابق خبره کوي خو بیا ومنئ او کنی که چېرې نه کوي نو بیا مه منئ بیا ورته وایي چې دا زمونږ ټیکه نه ده دا خبره ټیک نه ده. اکثر عام فیصلو کې تاسو ګورئ چې د چا د خواهش مطابق وي ای وایي هلکه ډېره ټیک ده مولانا صاحب ډېره ښه خبره وکړه هلکه ویې اورئ او چې د چا خلاف وي نو وایي مولانا صاحب هسې غږېږي او دا خو دی بس هسې طرفداري کوي دې طرفداري کوي نو دلته کې دا مسلې
د دیم وي دا انسان خواهشات داسې دي چې دغه مطابق خبره کیږي نو دی امانی کوي نه مانی دای راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اول تاسو کو چې تاسو زره تکم فیصله درکوم نو پای به عمل کوي او کنه به کوي کنه اصل تاسو نه کوي د دې لپاره وایي چې تاسو د علماو نه واسطه تاسو کوي چې یو مسلې دلته کې استاد دي نه تاسو یاره چې دا څنګه چللې بیا هغه ته چې استاد دی یاره چې دا څنګه چللې او د خلکو رائے معلومه یو د خلکو دغه معلومه یو او عمل سم نه کوي نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو دواړه بیا حاضر کړئ او کله چې تاسو زما خبره منئ نو بیا تاسو فیصله کوئ دواړه حاضر کړئ او که بیا په تورات کوي او که په قرآن کوي هغه تفاوت ولګي شي چې دا خلک پکشتا لہذا تورات باندې کوي او که په هغه باندې کوي ایوي چې موږ په تورات باندې کوو په تورات باندې الله سبحانه وتعالى ورته چې دا حکم ما په تورات کې نازل کړی د قرآن نه مخکې چې کوم حکم اوس په قرآن کې دا په تورات کې دی نو لہذا هغه داسې کارو شي چې دی راغلو د قصاص په هغه ورته چې ښځه وایه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو امي پیغمبرو هغه وایي نو یو ځای پرېښو بل ځای کې شروع کړو هغه چې کوم دغه آیاتو هغه پرېښو په هغې باندې داسې لاسې ښې و او د هغې نه پس بیا داسې راګوته سړی ایښي دي نو داسې لاسې پېښې و بس زر دبدب بل آیات ته چې لکه سړی ووي هغه آیات پکې اړو پرېږدي که نه د قصاص چې هغه پرېښو او مخکې دغه شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوا کې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ناست حدیث مبارک کې راغلی مفهوم داسې دی چې هغه ورته ووایي چې د عالم ته ووایي چې الله سوچت کو رضی الله نه چې تا په کوم باندې لاس باندې ایښی دا ووایه چې هغې وویلو هغې کې دا آیات لیکلی چې دوی به قصاص کېږي او بله دوی دا پروګرام جوړ کړو چې یعنې مطلب دا مختلف خبرې دي په دې کې ټول الله پاک ذکر کې په دې آیات کې دا اوږد آیات دی چې یو خدا دی چې دوی دا پروګرام جوړ کړو چې هلکه که چېرې تاسو به د سحر کې لاړ شئ نو ایمان به راوړئ او چې کله مازدیګره پورې به کښېنئ دوی سره به ښه روټۍ مو خورئ غربي منځونه به مو کوئ ښه دغه به مو کوئ خو ګورې په صحیح معنو کې به ایمان نه راوړئ خپل دین نه به نه وړئ او چې مازدیګر شي وایي به یار دا دین زمونږ خوښ نه شو مونږ چې په تورات کې سلیدلي هغه په ده کې نه ښکاره مونږ ته نه شوه لہذا دې کې چې دا کوم نوي مسلمانان جوړ شوي دی خو په اهل کتابو باندې ډېر لوی ایمان دی هغوی خو دا ډېر عالمان ګڼي او ډېر په حقه باندې ګڼي او زمونږ ډېر قدر عزت دی په دې عربو کې دلته نو لہذا هغوی به هم د دې دین نه واپس وګرځي نو په دې طریقه به مسلمانان دا کم همت مسلمانان چې دوی به هم واپس شي او نور به څوک نه داخلېږي په دین کې نو دلته کې الله پاک هغه ټول ذکر وفرمایلو نو الله پاک وفرمایل چې چاته الله پاک هدایت نه کړي نو هغوی به هم داسې ستاسو خلاف او ستاسو دغه به کوي اوس الله پاک د دې یو بل خباثت بیانوي سماعون للکذب او دی اوري د دروغ ویلو دپاره دی راځي غوږونه یې لګولي د څه دپاره چې واوري دا خبره او ډېر خراب اورېدو واله دي الله پاک فرمایي او بیا څه وایي الله پاک اکالون للسحت دویم نمبر خبره داره چې دی حرام مال خوړونکي دي هر حرام مال باندې اړو صرفه نه کوي او یریږي نه د خدای یره اړو په دې کې شته نه چې څه قسم حرام مال هم راځي نو دی یې خوري خاص طور د رشوت مال په رشوت کې به د دوی علماو ډېر مالونه خوړل نو یو خدای ډېر زیات کومه خبره چې واوري هغه به بدله کړي بل شانتې به بیا بل چاته کوي او بل اداره چې دی حرام خوړلو والي په اسم صرفه نه کوي فإن جاءوك او کچر راشي دی تا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فحکم نو تو حکم کوا بینهم فمینذ دوی کی او اعرض عنهم یا دین اعراض کوته زی خپل کار کوي خپل علماء تلاش شي یا خو حکم وکا کړه یا ځانو ساته الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم لا
اختیار ورکو وان تعرض عنهم او وی کچریته دیدا مخواړوي فلن يضروك نو دای ته اس ضرر نشي رسول شیء اس معمولی د ضرر نشي رسول بس که جواب دی ورکو دای ته ضرر نشي رسول اس تکلیف نشي رسول زما پیغمبر عزت سره او وان حکمت او کچریته فیصله کوي فحكم نبیا فیصلو کا بینهم بالقسط دی په بیانس کې په انصاف سره ګور الله پاک انصاف والا ذات دی او خپل پیغمبر تم د انصاف حکم کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول مسلمانانو ته د انصاف حکم کړی دی په هر حال کې په هر ځای کې تر دې پورې چې د خپل ځان متعلق د خپل مور او پلار متعلق د خپل ورونو خیال متعلق د خپل قاب قبیله متعلق چې د انصاف بخراشي د انصاف وکوي الله پاک مخکې آیاتونو کې فرمایلی دي مخکې د دې تفصیل تیر شوی الله پاک او بیا وس الله پاک سوی ان الله بشک الله چې يحب المقسطين هغه خوخی انصاف کوون کی خلق اوس الله پاک بل خبره فرمایي وکيف وسرنګ به يحكمونك دای بتا حکم جوړي فیصله کوون کی به جوړي وعندهم التوراة او دای سره تورات کتاب موجود دی فيها حکم الله چې پای کې حکمونه دی د الله پاک د الله حکم خو پای کې لیکل دی کنه تورات خو یې سره دی او دای په ایمان هم وروړي دی وایي چې موږ تورات باندې ایمان وروړي دی ثم يتولون نو بیا دی مخ اړوي یعنی روغردالي کوي د دینه من بعد ذالک پس د دینه چې دیتا د هدایت راغله دی وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا خلق مؤمنان په صحیح معنی کې دا مؤمنان ندي او الله پاک فرمایي ان انزلنا التوراة بشک چې نازل کړه دې موږ تورات فيها هدى ونور پدې کې ټول د هدایت خبرې دي او رڼا ده پدې کې يحكم بها النبيون چې فیصله وکوله د دې مطابق انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام مخکې چې کوم پیغمبران تیر شوي دي ما تاسو ته ویلي چې د عیسی علیه السلام نه والی د موسی علیه السلام پر تقریبا 1000 پیغمبران صد پاسه تیر شوي د احادیث مطابق ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي په بنی اسرائیل کې دومره انبیاء تیر شوي دي نو دې ټول پر تورات باندې عمل کړی دی یعنی او فیصله کړی دا الذين اسلموا هغه کسان چې فرمان بردار وو الله تا للذین هادو داغ خلق و معاملات هادو چې يهوديان او هغه وخت سره ور ربانيون او فیصله هم کولې هغه درویشانو ندوی یعنی نور چې کوم د دې مولایانو د پیغمبرانو نه علاوه چې کوم سم خلق نو هغه هم په دې باندې فیصله کوي دا کتاب کومه دا کتاب ورکړي چې پای کې رڼا ده او هدایت هم ده والاحبار او علماء د دې بمستحفظوا او مونږ دې محافظان ګرځولیو د دې کتاب ځکه ګوره د قران شریف چې عالم چاته یو شاګرد ته شروع کوي کنه نو هغه ورته وایي چې بچي تاسو ته موږ ردی د علم درکو خو دې باندې به عمل هم کوي او خلکو ته به امر سوي دا دوه کار دي په خپل په عمل کوي او نور خلکو ته به امر سوي او د حق فیصله به دې مطابق بیا کوي دا الله د علم بیا نافرمانی سره د علم نه کوي دغه بیا ډیر زیاته ګناه ده نو دلته الله پاک فرمایي چې دغه علماء د دې او د بیا موږ بما استحفظوا زکا چې ګرځولي مو دی محافظان من کتاب الله د کتاب د الله وکانو علیه شهداء او دی په دی باندې گواهان فلا تخشوا الناس نتو یرا مکو دا خلقنا وخشو نی او زمانه او یریگا یعنی دینا ایس یرا مکوا دیستا ایسم نشکول اللہ پاک مخیو فرمائل
کته فیصله کې نو ستا خوښه او کني کې نو ستا خوښه او کته د دین انکار وکړي نو د ستا تسکول نشي الله پاک فرمایي نو د زمان او یریږي پیغمبر علیه الصلاه والسلام دین مې یریږي د یره په ذکر نه ولي ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا او مو خرڅوي زما آیاتونه یعنی په لګه معاوضه باندې علماء فرمایلی دي مفسرین او حضراتو چې وې د دې ټول دنیا دولت کې د یو حکم په مقابله کې څوک چاله ورکی نو دا قلیل لګ دی ولې چې د دنیا حیثیت څه دی الله پاک څنګه چې پرونی آیات کې الله پاک فرمایل په ورځ د قیامت دا کافران چې د ټول دنیا دولت چې څومره دولت دی کې دا د خپل ګناهونو د خلاصېدو په بدله کې ورکی الله به قبول نکي او کومره نورم ورکی نو بیا به قبول نکي نو دلته کې الله پاک فرمایل چې دا ماخلی ومن لم يحكم او چې څوک فیصله نه کوي فیصله بما انزل الله دا هغه احکامات مطابق چې کوم نازل کړی دی الله سبحانه وتعالى فاولئک هم الکافرون او دغه خلک چې کوم دي نو دا کافران دي صدق الله العظیم الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په دې باندې د عمل توفیق راکړي که زموږ د دین کې د باندې مفهوم پټکو کې د زور زیر هر قسم فرق راغلی الله پاک دې هغه موږ ته معاف کړي او یا الله په دې باندې موږ ته عمل نصیب کړي ټول مؤمنان مسلمانانو ته په خپل کلام باندې عمل توفیق موږ لم راکړي ټول مؤمنان مسلمانانو د دې په برکت باندې یا الله پاک که په موږ کې څوک بیماران دي او څومره په کورونو هسپتالونو کې مؤمنان مسلمانان بیماران شفایاب کړي څوک قرضداران د قرضونو نه اخلاص کړي د چا څه شرعي حاجات دي یا الله ته معلوم دي خپل غیبي خزانونه ولا پوره کړي د حق حلال او د رزق فراخ سبب د ټول مؤمنان مسلمانانو په خپل کور کې وطن او په خپل ځایونو کې وکړي او یا الله ټول عالم په مسلمانانو باندې رحم وکړي او یا الله دې سره د خیر معاملو کې په دنیا او په آخرت کې او عافیت والا معامله موږ ټول سره وکړي په آخر کې مدازي مشانه کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله